دا ملګری تپوس کوي چې رور خپلو خویندو له زکات ورکولی شي او که نشي ورکولی. نو جواب دا دی که چېرې دغه خویندې د زکات مستحقې وي، غریبانانې وي، نو بالکل ورله ورکولی شي. بلکې په دې کې دوه ثوابونه دي. یو د زکات د ادایګۍ ثواب دی او دویم نمبر د صله رحمۍ ثواب دی چې خپلې خور سره د صله رحمي وکړه او هغې سره یې ښېګړه وکړه، نو د دې ډبل ثواب دی. نو که هغې د زکات مستحقې وي نو بلا شک و شبه په هغې باندې زکات ورکول هغه صحیح دی. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږه څه ملګري دي نو د هغې کپنۍ سره د 2 کالو تنخواګانې بندې وي. هغې ورسره کیس کو، نو اوس یو هفته نیم مخکې په هغې کې نیمې پیسې راووتې او نیمې به 6 میاشتې پس راوځي. نو دا کمې پیسې چې راووتې نو په هغې خو لا هفته به تېره شوي یا به نی تېره شوي، نو په دې کې د زکات څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې دا کمې پیسې راووتې د تنخواګانو د مد کې، نو دا پیسې که دی سره برقرار وي او نصاب ته ورسي او کال پې هم تېر شي، نو د کال تېرېدو نه پس به په دې باندې زکات راځي. اوس چې دې ته میلاو شوي نو په دی باندې د تېر کال زکات فرض نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې ما چاله پیسې ورکړې دي او د هغې کلونه وشو او د واپسۍ څه چانس هم نشته، نو د دې د زکات به څه حساب کتاب وي؟ نو جواب دا دی که چرې هغه کس مني چې ما باندې ستا قرض دی، یا هغه بالفرض نه مني خو تاسو سره ثبوت موجود دی چې په ده باندې زما قرض دی، نو په دې صورت کې که هغه غریب دی نیشي درکولی یا ټال مټول کوي، خو لیکن تاسو ته پته ده چې دا قرض راوتو والا دی، کال پس راوځي یا به 10 کاله پس راوځي، راوتو والا دی په څه ناسه درجه کې، نو بیا د داسې قرض دپاره حکم دا دی چې که ستاسو خوښه وي نو کال په کالم زکات ورکولی شئ، او که نه داسې وکئ چې تاسو د هغې زکات ورکول بند کئ، او چې کله هغه قرض تاسو ته میلاو شي نو چې 100 کاله نه دی ورکړی زکات، نو د هغې کلونو د هغې نه په هغه یو پیره باندې زکات وباسئ. دا ملګری تپوس کوي چې منګه سره د زکات عمره مال شته، منګه د هغې زکات ورکو، خو منګه یو خپل کور هم دی، منګ یو بل کور جوړ کړو په دې غرض باندې چې زه دا به د مستقبل کې د وړو دپاره شي، او یو پټی هم یو سړی واخلي د فصل دپاره، نو د دې په قیمت باندې زکات شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې د دې په قیمت باندې زکات نشته. که چرې هغه کور تاسو خالی پروت دی نو بیا خو بالکل په هغې زکات نشته. البته که هغې کې تاسو څوک په کرایه باندې کېښودل او د هغې نه کرایه راځي او هغه کرایه تاسو ته بچ کېږي او هغه نصاب ته ورسي او په هغې باندې کال تیر شي، نو بیا به زکات وي. دغه رنګې د پټي هغې کې خو د کرایې تصور هم نشته، نو هغه د اجارې او د فصل مسلې، نو پټی چې کوم د فصل دپاره اغستلی شوی دی یا د کور دپاره یا اسې اغستلی شوی دی، خو لیکن د تجارت دپاره نه دی، نو د دې په قیمت باندې او د دې کور په جوړولو او اغستلو یا د دغې پټي په اغستلو کې چې کومې پیسې خرچ شي نو په هغې باندې زکات نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې زه کال په کال باندې زکات ورکوم، خو چې کومې تنخواګانې لا تر اوسه پورې زمونږه بندې دي او مونږ ته نه دي میلاو، نو زه د هغې زکات ما به هم ورکو. بلکې دا چې کومه روانه میاشت ده او د دې تنخوا لا نه ده میلاو شوې، نو زه چونکې رمضان کې زکات وباسم نو زه ما به د دې میاشتې هم زکات ورکو. نو دا طریقه صحیح وه او که صحیح نه ده؟ نو جواب دا دی چې څنګه تاسو ته مخکې هم جواب کې ویلی شوي، تاسو د هغې حواله هم ورکړه چې کومې تنخواګانې هغه لا تر اوسه پورې نه دي میلاو شوي، نو د هغې زکات په تاسو باندې فرض نه دی. د فرض نه دی مطلب دا چې تاسو هغه ورکوئ هغه زکات، نو هغه ستاسو ذمه داري نه ده. البته که چېرې یو سړی ورکوي د هغې زکات نو دا به صدقه کې راځي، ثواب کې به راځي، د ثواب نه خالی نه ده، خو لیکن فرض نه دي در باندې. نو چې کومې تنخواګانې تاسو ته نه دي میلاو نو د هغې زکات په تاسو باندې فرض نه دی. که ورکړی وي یا ورکوئ نو څه حرج پکې نشته، هغه به نفلي صدقې ته اړیږي.
دا ملګری تپوس کوي چې زما سره 4 ګاډي دي او د یو ګاډي قیمت 1 لک درهم دی، یعنی 4 لکو درهم ما سره ګاډي دي. په دې باندې زه مزدوري کوم، نو د دې د زکات څه مسله ده؟ نو جواب دا دی که چېرې دغه ګاډي تاسو په دې نیت اغوستي وي چې دا به زه خرڅوم، ګټه به پکې کوم، نو بیا خو دا مالی تجارت دی او بیا به د دې په قیمت کې په 4 لکو درهمو کې تاسو زکات ورکوئ. او کنه تاسو تجارت او د خرڅ د پاره نه اغستی، بلکې د دې د پاره اغستی چې مزدوري به کوم. مثال په تور باندې کاغه موټر دی نو باغی کې سورلای به کوم، ټیکسی به کوم، او که هغه نور ټرک وغیره دی نو باغی باندې مال اړم راړم خلکو لا یا به زمان ډرایوران کار کوي، ان بیا د هغې په قیمت کې زکات نشته، د هغې په کرایه او د هغې په آمدن کې به زکات وي. او د کرایې د آمدن د زکات تفصیل دا دی چې کله هغې نه کرایه راشي او هغه کرایه تاسو سره پرته وي، نصاب ته ورسي او کال پې تیر شي، نو د هغې نه به تاسو د لاکو پسې 2,500 روپۍ زکات ورکوئ. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ یو دکان دی او مونږ باندې 2 لکه روپۍ قرض هم دی، نو زمونږ د پاره د زکات حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې تاسو خپل دکان پوره مالیت معلوم کړئ، د هغې چې څومره سیزونه دي د هغې چې کوم مارکیټ ریټ دی نو هغه جمع کړئ. نو چې تاسو ته د دکان مالیت سره مخې ته راغی، نو بیا هغې سره تاسو خپلې نغدې پیسې هغه جمع کړئ او هغې نه پس چې ستاسو باندې سوره قرضې دي نو هغه د دې نه منفي کړئ. که چېرې د 70-73 هزار روپو نه برابره ستاسو چې کوم بقایه سرمایه ده هغه وي، نو تاسو به زکات ورکوئ، او که نه د دې نه کمه پاتې شوه بیا په تاسو زکات ورکول نشته. جي دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس سره 50 لک روپۍ دي او هغه پیسې یو کاروبار کې بندي کړي دي، او هغه کاروبار چا سره چې پیسې بند دي هغه ورته ووي چې ستاسو دوره دا 50 لک روپۍ موږ سره دي او دوره منافع شوې ده. نو دی دا تپوس کوي چې پیسې د هغې سره دی ته حواله کړي نه دي، نو د دې به زکات څه حساب کتابي؟ نو جواب دا دی چې کله هغې دا خبره مني چې ستاسو پیسې موږ سره دي کاروبار دپاره دوره ګټه هم شوې ده، ګټه هم مني، نو دا د دې ملکیت دی چې چا ورکړي دي، نو ملکیت د هغه دی، اگر چې قبضه نورو خلقو سره ده او هغه هم د دې کاروباري پارټنران وي، نو زکات به په دی باندې راځي، دی به د پیسو زکات ورکوي، د دغه اصل سرمایې او د دغه منافع زکات به ورکوي. جی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د 3 لک روپو نه خپل کاروبار شروع کو، کال چې تیر شو نو هغه 3 لک روپو کې څه کمی راغی، 15,000 روپۍ کمی شوې. په دې 3 لکو کې 1 لک روپۍ هغه سره دي او 2 لک روپۍ د هغه خلکو ته قرض دي، نو دی به دې کې زکات ورکوي او که به نه ورکوي؟ نو جواب دا دی چې کله یو انسان د یو مقدار نه کاروبار شروع کی، نو که چېرې کاروبار کال پس ګټه کړې وي، نو ګټې سمیت څومره پیسې چې دي د سره په موقع باندې د هغې نه به زکات وباسي، او که خدای مکه تاوان یې کړی وي نو د تاوان نه پس که نصاب والا پیسې پوره کیږي نو دی به زکات ورکوي د هغې. دا ملګری چې کوم د 3 لک روپو نه کاروبار د شروع کړی دی او 15,000 روپۍ د سره کمی شوي دي، نو اوس هم نصاب ته پیسې رسي، نو دی به د دې نه زکات ورکوي. دغه لاک روپۍ چې کومې دي ورسره د هغې نه به زکات ورکړي، او چې کومې پیسې د خلکو ته قرض دي او هغه خلک مني او د ورکولو اراده یې ده، نو د دغې به دی زکات ورکوي. اوس د ده خوښه ده که کال په کال زکات ورکوي، او چې کله یا دویم صورت دا دی چې دغه پیسې دته وصول شي نو د تیرو کلونو زکات به په یو ځای ورکولی شي. په دواړو صورتونو کې چې کوم یو باندې دته عمل کول اساني نو عمل کولی شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس سره نغدې پیسې څومره وي نو په هغه باندې به زکات راځي. نو جواب دا دی چې کله هغه سره 52 تولې چاندی قیمت ته پیسې ورسي نو په ده باندې به زکات فرض کیږي، په شرط د دې چې په ده باندې قرض وغیره نه وي. نو 52 تولې چاندی قیمت تاسو معلوم کړئ
چې چاندي په څو توله ده په هغه لحاظ سره په هغه حساب باندې به بیا د دې نصاب تاسو معلوم کړئ نو چې هغې ته ورسي نغدي پیسې نو په ده باندې به زکات فرض شي. دا ملګری تپوس کوي چې طالب علم باندې زکات کیږي چې کله هغه د مالداري کورنۍ نه وي. نو جواب دا دی که چېرې هغه سره ذاتی ملکیت کې دومره څه نه وي چې هغه نصاب ته رسي نو صرف د مور او پلار د مالداره کېدو د وجې نه بالغ اولاد نه مالداره کیږي. شریعت کې د هر یو انسان د ملکیت جدا جدا اعتبار دی او بیا خصوصا طالب علمان هغه چونکې د علم په طلب کې دنیا د کار او د کسب نه پاتې وي انو که هغه سره ذاتی نصاب نه پوره کیږي نو هغه له زکات ورکول جایز دي اگر که د هغه مور پلار صاحب نصاب وي. دا ملګری تپوس کوي چې د فصل عشر ورکولو کې به مخکې خرچې وباسو او بیا به د هغې نه پس عشر ورکو او که نه مخکې به عشر وباسو او بیا به د هغې خرچې وروسته وباسو. لکه بادرنګ دي نو دا چې کله خرچ شي نو اول به موږ د هغې نه خرچه وباسو او که اول به عشر ورکو او بیا به خرچې وباسو. نو جواب دا دی چې په فصل باندې کمې خرچې کېږي دا به د عشر نه وروسته وباسلی شي. مخکې به لسمه حصه وباسلی شي او بیا به د هغې نه وروسته خرچې وباسلی کېږي. نو تاسو چې کوم بادرنګ خرڅ کوئ هغه چې د 100 روپو خرڅ شي نو د ځمکې حالت ته وګورئ که شلمه وي نو هغې کې شلمه روپۍ ورکوئ که لسمه وي نو لسمه روپۍ ورکوئ او بیا د هغې نه پس د خرچې پیسې دي جدا کوئ. جي دا ملګری تپوس کوي چې د زمیندارانو بعضې زمیندارانو پیسې د تماکوانو هغه کارخانې سره بندې دي نو دوی به د زکات څه ترتیب کوي. نو جواب دا دی چې کوم زمیندار تماکوان خرڅ کړي دي او کارخانې والا ورله لا پیسې نه دي ورکړي نو دغه پیسې د دې زمیندار په کارخانهدار باندې قرض دي. نو د قرض باره کې حکم دا دی که چېرې دی اوس زکات ورکوي د هغې نه نو هم صحیح ده اگر چې دته په لاس کې نشته خو دا د حق دی او دی به د هغې نه اخلي نو که اوس ورسره پیسې وي او زکات ورکول غواړي نو هم صحیح ده او که نه اوس ورسره نه وي نو چې کله دغه پیسې وصول شي او په دې کال تیر شوی وي نو بیا به د هغې زکات ورکوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د بل نه قرض پیسې واغستې او دا قرض پیسې اغستونکی سړی غریب دی او مستحق د زکات دی. نو اوس هغه قرض ورکوونکی دته ووایي چې بس دا تاله ما چې کومې پیسې درکړي دي دا تا ته په زکات کې پاتې شوې نو آیا په دې طریقه باندې زکات ادا کیږي او که نه ادا کیږي؟ نو جواب دا دی چې په دې طریقه باندې زکات نه ادا کیږي بلکې ضروری دا ده چې دی ولګي هغه له د زکات پیسې ورکي هغه مقروض له او چې هغه پیسې واخلي لاس کې نو بیا دې دی د خپلو قرضو مطالبه وکړي او یا هغه ته ووایي چې ته د چانه قرض راواله هر څه چې کې ماله زما قرض پیسې راکړه چې هغه ورله قرض پیسې ورکي نو دی هغه قرض پیسې د هغه نه والي او بیا دې هغه ته ووایي چې دا د زکات پیسې دي دا واله نو په دې طریقه باندې به زکات ادا کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ په علاقه کې یو ډاکټر صاحب دی نو هغه سره یو لس ملګري نور یو ځای شو هغه یو فاونډیشن جوړ کو د خیر ښېګړې د کارونو دپاره نو دغې فاونډیشن والو د امبولینس دپاره ملګرو ته مسافرو ملګرو ته اپیل وکړو چې موږ علاقې له یو امبولینس الو تاسو موږ له په هغې کې امداد وکئ. نو دغه مسافرو ملګرو ورته ووایي چې موږ به در سره امداد کوو. اوس دغه مسافر ملګري دا تپوس کوي چې د امبولینس په دې فنډ کې موږ د زکات پیسې ورکولی شو او که نه شو ورکولی؟ نو جواب دا دی چې د زکات په ادایګۍ کې د دوو خبرو بنیادی طور خیال ساتل دا ضروری دي او بلکې دا فرض دی په زکات کې. لومبۍ خبره ده چې زکات مستحق کس له ورکول دي او دویمه خبره ده چې مستحق سړی د هغې مالک جوړول دي. اوس که یو سړی زکات ورکي خو مستحق له نه ورکوي هغه صاحب نصاب وي نو د زکات نه دی شوی یا مستحق له په داسې طریقه باندې څه کار وکړو چې هغه د هغې مالک نه جوړیږي
نو دا زکات هم نه دی شوی. نو که چېرې دغه تنظیم والا دغه فاونډیشن والا داسې کارونه کوي چې خلکو له راشنې اخلي او ستاسو په هغې باندې برپور اعتماد وي چې دی به دا پیسې غریبانانو له په دې راشن اخلي او هغې له به یې ورکوي، نو بیا خو په دغه مد کې تاسو هغې له د زکات پیسې ورکولی شئ. خو تر کومې پورې چې د امبولنس تعلق دی نو د امبولنس مالک هغه به تنظیم وي او تنظیم دا یو داسې کس نه دی چې هغه مستحق د زکات دی، په دې کې هغه تملیک او مالک جوړول نشته. که تاسو یې هغه تنظیم ممبرانو له ورکوئ، کارکنانو له ورکوئ چې کوم د هغې بانیان دي، نو کېدای شي هغوی د مستحق د زکات نه وي، او که نه تنظیم له ورکوئ نو تنظیم کې تملیک نشته، مالک جوړول نشته. نو د دې وجې نه د امبولنس په فنډ کې د زکات پیسې ورکول جایز نه دي. جی دا ملګری تپوس کوي چې ما ځان له یو بنګله اغستې ده په دې غرض باندې چې دا به زه خرڅوم نه، د تجارت نیت مې پکې بالکل نشته او غرض مې دا دی چې د دې نه به کرایه راځي، نو زما د کور خرچه به په هغې باندې روانه وي. نو آیا په دې بنګله کې زکات شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې کومه بنګله واقعتاً د تجارت په نیت نه وي بلکې د کرایې دپاره اغوستلی شوي، نو د دغې بنګلې په قیمت کې زکات نشته. البته که د هغې چې کومه کرایه راځي او هغه کرایه جمع کیږي او هغه نصاب ته ورسي، بیا په هغې باندې کال تیر شي، نو په دغه د کرایې په پیسو کې خو به زکات راځي په دې دوه شرطونو سره چې هغه نصاب ته هم ورسي، کال بیا هم تیر شي. او که دغه نصاب ته نه رسي بلکې کرایه راځي او په کور کې خرچ کیږي، نو بیا په دې باندې زکات نشته. جی دا ملګری تپوس کوي چې منګه په خپل علاقه کې یو تنظیم جوړ کړی دی د خلقو د فلاح او د بهبود دپاره، نو په دغه سلسله کې منګه یو امبولنس اخلو یا اغستی دی، نو د هغې د امبولنس په فنډ کې د زکات پیسې ورکول دا څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې دا تاسو کوم کار کوئ د خلقو د فلاح او د بهبود دپاره، هغه تګو دود کوئ، منډې ترړې ووئ، دا یو انتهایی بهترین او قابل قدر اقدام دی. الله تعالی د ټولو مسلمانانو له دغه شانتي توفیق ورکړي. کمې پورې چې د دغه امبولنس په فنډ کې د زکات د پیسو ورکولو سوال دی، نو که چېرې دغه امبولنس د خلکو د خدمت دپاره او د تنظیم دپاره وقف وي او د هغې څوک مالک نه وي، نو بیا په دې کې د زکات فنډ د زکات پیسې ورکول جایز نه دي، ځکه د زکات پیسو دپاره دا ضروري ده چې هغې کې بل یو کس مالک جوړ کړی شي، داسې کس مالک جوړ کړی شي چې هغه د نصاب مالک نه وي او هغه مستحق د زکات نه وي. نو عموماً د تنظیم سیزونه دا د خلکو د خدمت او د فلاح دپاره وقف وي، د دې یو مالک نه وي. نو د دې مثال د یو جومات په شانته شو چې جومات د مسلمانانو د دین یو سیز دی، د مونځ یو ځای دی، د الله تعالی د دین د شعایرو نه دی، خو چونکې د جومات څوک مالک نشته، نو د دې وجې نه په جومات کې د زکات پیسې ورکول جایز نه دي. نو که د دغې امبولنس مالک نه وي څوک، نو بیا خو پیسې ورکول هغې کې جایز نه دي، او که مالک داسې څوک وي چې هغه مستحق د زکات وي، نو بیا به هغه پیسې اصل کې مالک له ورکولی شي. نو مالک په خپله خوښه باندې که هغه د زکات د دغې امبولنس فنډ کې لګوي، نو دا د هغه خپل ذاتي خوښه ده بغیر د څه جبر او د زبردستۍ نه که هغه لګوي، نو په دې کې څه حرج نشته. جي دا ملګری تپوس کوي چې نن سبا په دوکانونو باندې چې کوم پټکې ورکولې او اغستلې کېږي، نو دې کې د زکات حکم په چا باندې دی؟ ورکوونکي باندې دی او که په اغستونکي باندې دی؟ نو جواب دا دی چې د پټکي صورتونه چونکې مختلف دي، نو د دې وجې نه د هر یو حکم هم مختلف دی. یو صورت دا دی چې خلک پټکې ورکوي او کرایه کې باقاعده د هغې نه پیسې کټ کېږي، مالک ته په کرایه کې د دغې پټکي پیسې حسابیږي، نو دغه پیسې چې کومې ده ورکړي نو دا پیشګي کرایه شوه، دا چونکې ده ته نه واپس کېږي، نو په دې وجه باندې زکات
په دکان اغستون کې باندې نه دی بلکې په دکان ورکون کې باندې او د دکان په مالک باندې به د هغې زکات راځي که چېرې هغه پیسې هغه سره پرتې هم وي نصاب نه سیوا هم وي او کال پې هم تیر شوی. دویم صورت د پټکي دا دی چې مالک دکان د کرایه‌دار نه هغه د ضمانت په طور باندې والی او ورته ووایي چې کله ته دکان خالی کې نو دا به درته زه واپس کوم او که څه نقصان وغیره تا کړی نو هغه به زه پوره کوم. نو په دې صورت کې چونکې دغه پیسې کرایه‌دار ته واپس ملاویږي زر یا پس نو په دې وجه باندې د دغې زکات په کرایه‌دار باندې دی په مالک دکان باندې نشته. او دریم صورت دا دی چې هغه پیسې مالک دکان والی او نه هغه پیشګي کرایه وي نه ضمانت وي خو بس هغه ځان سره ایساري کې او بیا د واپسۍ خبره پاغي کې نه د ته واپس نه ملاويږي بلکې د چاله دکان ورکې نو د هغه نه پیسې علي نو چونکې دغه پیسې د ته واپس نه ملاويږي نو په دې وجه د دې زکات په کرایه‌دار باندې نشته په پټکی ورکون کې باندې زکات نشته بلکې چې کوم مالک دکان دی نو زکات به پاغه باندې وي که چېرې دغه پیسې هغه سره پرتی وي نصاب پتیر شي نصاب تورس یو کال پتیر شي نو زکات به مالک دکان ورکړي. دا ملګری تپوس کوي چې د زکات په نصاب کې او د قربانۍ په نصاب کې څه فرق دی. نو جواب دا دی چې د زکات د نصاب د پاره سلور سیزونه دا ضروری دي. په سلورو کې یعنی یو سیز ضروری دی. یو دا چې سونوي یعنی سره زر نو دغه 7.5 تولې ده او یا دا چې چاندي وي نو دا 52 توله ده او یا دا چې نقدي پیسې وي او یا دا چې مالی تجارت وي. نو دا نقدي پیسې او مالی تجارت دا چې په سونا او په چاندای کې د کم یو مقدار ته ورسېدل قیمت مقدار ته نو دا به نصاب پوره شي. لکه مثال په طور نقدي پیسې دي هغه نن سبا د چاندای نصاب کم دی نو چې دا د چاندای 52 تولې چاندای قیمت ته ورسي نو دا نصاب دی. دغه شانتي مالی تجارت ته نو چې کله د 52 تولې چاندای قیمت ته ورسي نو دا نصاب دی. دا خود زکات نصاب دی. د قربانای نصاب په هغه کې دا سلور سیزونه دي په هغه کې یو پنځم سیز دی او هغه دا چې د ضرورت نه سیوا سامان د کور سامان وي د بهر سامان وي یا د رهایش د مکان نه علاوه نور مکانات وي یا د ضرورت نه سیوا ځمکې وي نو په دغه و د قربانۍ په نصاب کې به دغه شمارل شي او د زکات په نصاب کې دغه سیزونه نشمارل کیږي. نو دا فرق دی د زکات او د قربانۍ په نصاب کې. دویم فرق دا دی چې د زکات د پاره دا ضروری ده چې په دې سلورو نصابونو کې په یو نصاب باندې کال تیر شي. نو چې کله کال تیر شي نو زکات به فرض کیږي او د قربانۍ د پاره کال تیریدل ضروری نه دي بلکې که سړی د اختر په 3 ورځو کې په یو ورځ کې هم د دې 5 کې د یو نصاب مالک شو نو په هغه باندې به قرباني واجب کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس سره سونه ده او د نصاب نه بره ده او هغه به د هغې زکات ورکو. 13 پیره هغه د هغې سونې زکات ورکو او د هغې نه 6 میاشتې پس هغه سره پیسې رالی په هغه پیسو باندې هغه د تجارت دپاره یو پلاټ واغسته. نو اوس د سونې هغه کال پوره شوی دی خو لیکن د دغې پلاټ 6 میاشتې شوي دي. نو آیا په دې پلاټ باندې به مستقل طور کال تیریدل ضروری وي او کنه دا به د سونې هغه کال په دې باندې حسابیږي؟ نو جواب دا دی چې چونکې دا پلاټ مالی تجارت ته مالی نامی دی نو دا به دغه سونې تابع وي چې په سونه باندې کال پوره شي نو د دې پلاټ او د سونې دواړو به زکات وباسل کیږي. په پلاټ باندې مستقل طور کال تیریدلو ته ضرورت نشته چې د سونې کال پوره شو نو د دې کال طبعا پوره شو. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږه دوستان دي او هغه د تجارت د لپاره پلاټونه اغستې دي نو هغه دا تپوس کوي
چې موږ به د دې زکات څنګه وباسو. نو جواب دا دی چې کوم پلاټ د تجارت دپاره واغستی شي نو دا د مال تجارت په حکم کې دی او په دې باندې زکات فرض کیږي. کله چې کال پوره شي نو دی به د هغې پلاټ د مارکیټ چې کوم ریټ دی د هغې به معلوماتو کی چې دا پلاټ ګران شوی دی که ارزان شوی دی. نو که ګران شوی وي او که ارزان شوی وي نو چې کوم موجوده ریټ د کال پوره کېدو نه پس نو د هغې ریټ په مطابق باندې به دی زکات وباسي چې هغه د هر 100 روپو وي نو دی به لاکو پسې 2,500 روپۍ زکات وباسي. جی دا ملګری تپوس کوي چې منګه سره پیسې وي نو منګه 13 کال د هغې زکات ورکړی دی. اوس 2م کال د هغې لا نو پوره شوی چې هغه پیسې منګه یو ځای پې واغست او هغه ځای کې منګه پیسې بندې کړې. نو اوس آیا چې په دغې باندې کال تیر شي نو زکات به ورکو که څه حساب کتاب وي؟ نو جواب دا دی که چېرې دغه ځای تاسو د پیسو باندې چې کوم اغستی دی که دا د تجارت په نیت باندې اغستی وي د دې دپاره اغستی چې دې باندې ریټ ښه راشي نو موږ به یې خرڅو نو دا د تجارت دپاره شو. نو بیا خو چې کال پوره شي په دغه پیسو باندې چې پروسه کال تاسو زکات ورکړی دی د هغې نه پس کال پوره شي نو تاسو به د دغې پیسو زکات ورکوئ. دغه پیسې یو شانتې را روانې دي، مخکې د نقدو پیسو په شکل کې وي او اوس د مال تجارت په شکل کې شوي. او که چېرې دغه پیسو باندې تاسو کوم ځای د اوسېدو دپاره اخیستی دی د کور دپاره اخیستی دی نو بیا په هغې باندې زکات نشته. که د هغې نه علاوه تاسو سره نورې پیسې وغیره وي نو د هغې حکم به جدا وي، په دغه پلاټ باندې به بیا زکات نه وي. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه سره 15 تولې سونه ده او 4 تولې هغې سره چاندي ده او 35,000 روپۍ دي ورسره، نو په دې باندې زکات شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې په دې زنانه باندې زکات شته. دا ټولې کالې چې دی دا به پیسو ته واړئ او دغه نغدې پیسې به ورسره هم یو ځای کي نو چې څومره پیسې راغلې نو لاکو پسې به 2,500 روپۍ زکات ورکوي.